وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. کله چې دي چې دین هغه د مؤمنانو سره مخامخ شي د دې سره میلاو شي نو هغه مخې ته وایي چې مونږ ایمان راوړی دی. وإذا خلوا إلى شیاطینهم کله چې جدا شي د دې مسلمانانو نه لرې شي او خپل شیطانانو طرف ته لاړ شي نو هغه ته د هغو په مجلسونو کې هغه چې کله تپوس وکړي چې تاسو مسلمانان شئ نو دوی وایي انا معکم. دی هغو ته وایي چې یقینا مونږ خو ستاسو ملګري یو. انما نحن مستهزئون. دا خو د مسلمانانو په مخ کې چې مونږ وایو چې آمنا دا خو سره مونږ اسی استهزاء او مسخري او ټوکې کوو. شیاطین د شیطان جمع ده. د شیاطین د دې چې دین هغه د انسانانو شیطانان یعنی الله د رحمت نه چې لري وي هغه شیطان چې دین د الله پاک د رحمت نه بعد دی. هغه د کفر سرداران د دې چې د یهودو د نصاراو عالمان هغه د هغو سره چې کله میلاو شي نو هغه ته تپوس کوي نو هغه د مخې دی دا وایي چې انا معکم. څنګه الله پاک مخکې ویلو چې دی چې دی نو هغه دا وایي چې مونږ ایمان راوړی دی لیکن په حقیقت کې په زړونو کې ایمان نشته نو هغه د زړه خبره چې دی په هغه خاص مجلسونو کې دی راښکاره کړي. هغه چې کوم بظاهر په ژبه باندې ایمان خبره کوي او خود مسلمانانو په مخ کې صرف کوي لیکن په خپل خصوصي مجلسونو کې او د خپل شیاطینو سردارانو او مشرانو په مخ کې د هغو په مخ کې د زړه خبره راښکاره کړي چې مونږ ستاسو ملګري یو. او دا چې کوم مونږ د ایمان اظهار صرف کوو د دې د مخې دا خو د خپل مجبورۍ یا د فایدو د وجې نه کوو او دی په خوشحالېږي به په دې پورې هسې ټوغه کوو دی په خوشحاله شي او دی چې دی نو دا خیال وکړي چې دام زموږ ملګري دي او د غنیمت کې مونږ ته حصې راکړي. الله یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون. الله تبارک وتعالی په دې پورې استهزاء او ټوغې کوي یعنی د دې ټوکې کولو چې دي کوم په مؤمنانو پورې ټوکې کوي الله پاک د هغې سزا دي ته ورکوي. هغه سزا ورته هم په دې طریقه ورکوي لکه چې دی نو هغه څوک په چا پورې ټوکه کوي چې الله تبارک وتعالی استدراجن چې دی هغه دوی ته مهلت ورکړی دی. مؤمنانو ته دا ویلي دي چې بس دی چې څوک په ژبه باندې څنګه ووایي د هغې مطابق د هغو سره معامله کوئ. تاسو چې دی نو ورته څه مه وایئ بس هغسې چې دی نو چې د مسلمانانو د سره څنګه معامله کوي د هغه سیدي سره کوي نو دی په هغې باندې چې دی نو هغه خوشحاله شي دی په دې باندې خوشحالېږي. حالانکه دا خو الله تبارک وتعالی د دې سره چې دی نو هغه مینه نه ده او الله تبارک وتعالی خوښ نه دی د الله تبارک وتعالی د دې سره محبت نه دی. او خو چې په دې ګمراهۍ کې دی څومره ترقي وکړي اچانک بیا په دې باندې عذاب راشي. د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په وخت کې وحی نازله شوله چې دی هغه منافقت ښکاره کو او بېعزتي وشوله. په آخرت کې هم چې دی نو هغه دی به څنګه د مؤمنان جنت ته ځي دی به هم ورسره روان شي. فضرب بینهم بسور. نو داسې یو پرده به په منځ کې حایله شي دی به وایي چې په دنیا کې څنګه د دې سره وجو د دې سره به یو ځای جنت ته ځو لیکن هلته به دې منع کړی شي فرشتې به یې منع کړي. نو گویا کې هغه یو د دې سره چې دی نو داسې طریقه باندې الله تبارک وتعالی دې له سزا ورکوي چې یو استهزاء او مسخره پورې کوي چې الله پاک یستهزئ بهم ټوکې کوي په دې پورې ویمدهم فی طغیانهم او ترقي ورکوي دې ته مهلت ورکوي الله تبارک وتعالی د دې په سرکشۍ کې دې ته چې دی نو هغه په دې باندې فوراً عذاب نه راځي په مال جان په اولاد په هغې کې ورته خدای پاک ترقي ورکوي او دی په خپل سرکشۍ کې په خپل کفر کې په خپل منافقت کې په هغې کې نورم زیاتېږي. یا مهون په داسې حال کې چې دی حیران وي. عامه چې دی نو هغه د زړه ړوندوالی دی عامې چې دی نو د سترګو ړوندوالی دی بصارت او عامه چې دی نو هغه د بصیرت چې پکې نه وي زړه او دماغ چې دی نو هغه ړند دی پته ورته نه لګي چې څه وکړو اوس حیران او سرګردانه وي. الله پاک وایي مذبذبین لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء بس تردد کې دي. نو دا چې دی نو هغه د دې هغه قبیح او بد صفتونه اولئک الذین اشتروا الضلالة غټه خرابي او قباحت خدا دی چې هغه گویا کې ګمراهي واغستله د هدایت په بدله کې دنیا او د دنیا فائدې واغستلې د دین او د ایمان او د هدایت په بدله کې دا ګمراهي
چې دی ورته چې دی نو هغه اصلاح وایي، دی ورته چې دی نو هغه عقلمندي وایي. هغه لارې اختیار کړله او هغه کوم صراط مستقیم دی چې د الله تبارک تعالی فرمانبرداري د الله پاک چې دی نو هغه د حکم پوره کول چې دی نو د هر څه نه مقدم د الله پاک د دین لپاره چې دی نو د مال او جان قرباني، هدایت، صراط مستقیم هغه یې پرېښوده. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، دا صفتونو والا خلق دا هغه خلق دی اشتروا الضلالة چې دی واغسته گمراهي بالهدى د هدایت په بدله کې. فما ربحت تجارتهم، پس ګټه ونه کړله تجارت د دوی. ګټه خو په تجارت کې هغه تجارت ته چې دی نو د ګټې تجارت وایي چې سړی چې دی نو هغه یو ګاډی اخلي، یو مکان اخلي، یو موټر اخلي، نو د څه شي په بدله کې چالي پیسې ولا ورکوي یا بل ګاډی ولا ورکوي یا بل ځمکه ولا ورکوي. نو که چېرته داسې وي چې دا کم شی ورکوي د هغې قیمت کم وي او چې کم پې واخلي د هغې قیمت چې دی نو زیات وي، نو ګټه مې پکې وکړله، دا د ګټې سودا او تجارت وشو. او که چېرته داسې وي چې هغه کم شی دی ورکوي هغه زیات قیمتي و او چې کم یې په بدله کې واخیستو هغه کم قیمت والی، نو نقصان وشو، خساره وشو. نو دی چې کومه سودا وکړله، دی چې کم تجارت وکړو، دا خو د ټولو نه لویه خساره ده چې کم شی ورکو هغه څومره قیمتي و، کم یې پرېښودو، کم نه محرومه یې کو ځانه، هغه هدایت دی. او د هغې په بدله کې چې کم شی واخیستو هغه دنیا، د دنیا لږ آرام او گمراهی او کفر، شرک، منافقت. نو اولئک الذین اشتروا الضلالة فما ربحت، دې کې خو بالکل ګټه نشته، دا خو انتهایی د نقصان او د خسارې سودا ده. وما كانوا مهتدین، او دی نه دي لار موندونکي، یعنی د هدایت نه محرومه پاتې شو. اصل نعمت او ټول نه لوی نعمت او اهم شی چې دی هغه هو هدایت و. په سوره فاتحه کې د هغې دعا شوې و اهدنا الصراط المستقیم، لیکن دی هغه هدایت نه محرومه شو. الله پاک فرمایي چې وإذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، او کله چې ویلی شي دوی ته فساد مه کوئ په ځمکه کې، قالوا انما نحن مصلحون، دوی وایي یقینا مونږ اصلاح کوونکي یو. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، خبردار انهم هم المفسدون، یقینا دوی هم المفسدون، خاص دوی المفسدون فساد کوونکي دي، ولكن لا يشعرون لیکن نه پوهیږي. وإذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، کله چې ویلی شي دوی ته ایمان راوړئ لکه څنګه چې ایمان راوړی نورو خلکو صحابو، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، وایي دی آیا مونږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړی دی کمعقلو، کمعقل خلک دی چې څنګه ایمان راوړی داسې ایمان راوړو. الا انهم هم السفهاء، خبردار یقینا دوی هم السفهاء دوی قمقل دی، ولكن لا يعلمون لیکن نه پوهیږي. وإذا لقوا الذین آمنوا، کله چې مخامخ شي دي داغه خلکو سره آمنو چې ایمان راوړی دی، قالوا آمنا، وایي دی مونږ ایمان راوړی دی. وإذا خلوا الی شیاطینهم، کله چې جدا شي دي د خپلو شیطانانو سره، هغو سره په مجلسونو کې جدا شي، قالوا انا معکم، وای دی یقینا مونږ ستاسو ملګري یو، انما نحن مستهزئون، بېشکه مونږ خو ټوکې کوو په مؤمنانو پورې، مونږ ټوکې کوونکي یو. الله یستهزئ بهم،